مقدم مونږ په درس کې د دې اشارتن ترجمه بیان کړې و د دې حدیث. په امام بخاري رحمت الله علیه پورا یو باب ذکر کړی دی او په یو باب کې صرف دا یو حدیث ذکر کړی دی، یعنی پورا باب کې یو حدیث ذکر کړی دی او باب له نوم ورکړی باب اسم المار بین یدی المصلی، چې منځګزاره مخې ته تیریدونکي باندې څنګه ګناه ده. نو هغه په دې حدیث کې ذکر شوله چې دومره سخته ګناه ده چې 40 ورځې یا 40 میاشتې یا 40 کاله پورې صبر کول به هغه ته آسان شي د دې نه چې هغه د منځګزاره مخې ته تیر شي. نو یو خو د دې ګناه شدت طرف ته اشاره د امام بخاري رحمت الله علیه په دې حدیث کې اشاره کړې چې دا ډېره سخته ګناه ده، نو ځان ته ساتل پکار دي. او بل دا خبره ده چې چونکې دا ګناه ده نو چې کوم کس مونځ کوونکی دی نو هغه لره هم پکار دي چې هغه هم احتیاط وکړي چې بل مسلمان د وجې نه په ګناه کې اخته نه شي. نو پرون مونږ یو په درس کې ویلو چې سترې اهتمام کول، ستره مخې ته کیدو او هغې مخې ته مونځ کوو دا مستحب دي، په دې باندې مستقل اجر ملاویږي مونځ کوونکي ته. خو بیا پر اساس سترې تنظیم هم نه وي نو په داسې ځای کې مونځ کوي چې هغه ځای د مونځګزار مخې ته تېرېدو نه په امن کې وي، څه دا خطره او اندېشه پکې نه وي چې هسې نه زما مخې ته څوک تېر شي. یعنې مثلا د خپل مسجد کې والو بالکل اخري صف کې یو کس ودرېږي او هغه مخې ته ټوله لاره بنده کړي، څوک ترې مخې ته نشي تېرېدی. نو د ده د لاپروایي د وجې نه بل مسلمان ته چې ته ضرورت وي او مخې ته تېر شو یا هغه خیال نه دی او مخې ته एकदम تېر شولو نو بل مسلمان په ګناه کې کوم دی اخته شولو. بل دې طرف ته اشاره ده چې دا به 40 ورځې یا 40 میاشتې یا 40 کاله انتظار وکړي لیکن د منځګزار مخې ته به تېر نه شي. نو د ګناه نه بچ کېدل دا هم یو ثواب دی که نه، یو کس ځان د ګناه نه بچ کوي نو دا هم یو ثواب دی. نو که چېرته دا په دې انتظار کې ولاړي چې یاره دا منځګزار مونځ ختم کړي نو بیا به زه تېر شم نو ځان د ګناه نه بچ کوي که نه، نو د ده په دې انتظار هم درته ثواب میلاویږي. په دې باندې چې کوم دی جنګ جګړه به یې وروسته نه دي کول پکار چې مړه لار دې ټوله بنده کړې وه او موږ درته دومره انتظار وکړو، ټوله مجمع شاته ولاړه ده، نو کوم انتظار چې وکړو په هغې دته مستقل اجر میلاو شولو. بیا پکې یو دا مسله ده که چېرته د مونځ کوونکي مخې ته په ناپوهۍ سره بس یو کس एकदम را روان دی او تېرېږي نو مونځ کوونکي له منې کول پکار دي که نه دي منې کول پکار. نو بهتره دا دی چې مونځ کوونکي خپل قرت لږ په تیزه کړي چې دې کس ته پته ولګي چې یاره دا په مونځ کې ولاړ دی او منه شي مخې ته تېر نه شي د ګناه نه بچ شي. خو قرت نه وي یا سبحان الله ووایي په تیزه باندې چې هغه کوم کس تېرېدونکی دی چې هغې واوري او په لاس سره هم اجازت شته دی، جایز ده خو بهتره نه ده ځکه چې الله پاک په قرآن کې فرمایي قوموا لله قانتین، الله ته چې کله ودرېږئ نو په سکون سره ودرېږئ، ډېر خوځئ راخوځئ مو په سکون سره او توجه سره ودرېږئ. نو د لاس سره چې کوم دی عملي کثیر سره مشابهت راځي نو بهتره نه ده خو چا منې کړلو اجازت دی، خو بهتره دا ده چې په سبحان الله سره یا د قرت په تیزولو سره مخې ته تېرېدونکی کس منع کړی شي. الله جل شانه دې موږ تاسو په دې باندې عمل کول توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.